زما نوم اجاز دی، اجاز احمد، او د پټیال بشام اوسېدونکی یم. فلم په کوم سټوري باندې هغه سټوري زموږ کډنیپینګ و. لاندې ټایم کې داسې مسایل راغلي هم وو چې دلته خلک راځي، ماشومان اکثر غولۍ دا کوي، نو هغه سره ماشومان چې دي مطلب خلک ماشومان ځکه ماشومان قمقلان دومره نه پوهېږي او په دا کېږي، نو بیا دې لپاره موږ له پکار وو چې داسې وړي کرکټر موږ واخلو. څومره چې د کرکټر ایج کم وي هغومره خلکو اټیچمنټ ډېر زیات وي، مینه ډېر زیات وي، خلک خفه کېږي. دا یو نیچر وایز دی چې ماشوم باندې خلک خفه کېږي. نو موږ دې لپاره ځکه موږ چې څومره ماشوم موږ سره وي هغې سره به خلکو ایموشن زیات راځي، نو هغې دپاره موږ حلیمه زما لور هم ته د دې مس اټیچمنټ ډېر زیات و، ځکه ما که زه بل څوک راولم نو هغه بیا زما په خبرو دومره پوهېږي نه، زه ودیم پاسه کښېنه هلته راشه، نو هغه دې لپاره ځکه موږ د حلیمې انتخاب وکړو. دې زه څه یم ته به زما خبره ډېر زر مني او موږ ته به لږ اسانتیا وي. مخکې کیمره فیس کړې وه، ما ته خو داسې څه مشکلات نه وو. البته معاشري لحاظ سره چې وګورې نو کافي مشکلات وو، ځکه چې ماشومان او دا خلک تماشه کول، بل وسایل او ډېر کم بجټ سره موږ دا فلم جوړ کړل. موږ ټول کوشش کړی دی الحمدلله. د فلم خیال راتلل خو تقریبا زموږ کافي ټایم نه زموږ ذهن کې څنګه تاسو وویل چې کافي مسایل دي کړای، ځکه چې یو خو ټول ډول وسایل، ځکه تاسو سره فلم دپاره کافي وسایل پکار وي، هغې کیمره پکار وي، کیمرامینان پکار وي، بیا تاسو سره ټیم کې چې کوم دنده خلک کار کوي تاسو هغه شی کرکټر پکار وي، بیا پروفیشنل پکار وي، ځکه چې دا ته یو کس کار نه وي، د پوره غټ ټیم پکار وي. بالکل دا خو ریالټي ده، ځکه چې دا بچی موږ پښتو کې وي که نه زړه ټوټوي، او دا هر سړي دپاره لکه مطلب دا دغه یي که نه خاص وي. نو موږ خپل په دې کې پوره کوشش کړی دی. کوم تاسو د ایموشنل باندې خبره کوئ په هغې باندې ما تاسو ته مخکې خبره وکړه چې موږ به څه ایموشنل سین راته یا به څه ایکټینګ کوو، نو ګیر چاپېره نه به خلک ودرېدو نو لږ دغه به یې پیدا کوو که نه. نور موږ بالکل بچی خو د زړه ټوټۍ او بچي پسې خلک ځان وژني. دې کې بالکل شک نشته چې نن سبا خلک لکه چې سوشل میډیا ته موږ وګورو کې ټوکې ټکارې داسې الفاظ چې هغه سړی معاشرې چاته ویلی نه شي، هغه خلک ډېر زیات خوښوي، خلک ډېر زیات ګوري. هغې په مقابله کې ګوري داسې خلک هم شته بالکل چې اصلاحي شیزونه خلک ډېر خوښوي، ګوري. او زموږ هم کوشش دا دی چې موږ څومره سوشل پرابلم دي هغه موږ راولو خپل په ویډیوز کې. بالکل څنګه چې ویډیو زموږ خلکو وکتله زموږ دومره ایکسپیکټیشن هم له خلکو کافي ډېره مینه راکړله. امید لرو چې انشاءالله روان کنټینټ به خلک زموږ خوښوي او موږ له به مینه راکړي. چې موږ کله فلم ریلیز کړو نو دومره خلکو کتلی او لکه زه به تا ته وایم چې زموږ سره ډایرکټر صاحب وي چې یاره 1K وشي دا به ډېر وي. ما ډایرکټر صاحب ته وي انشاءالله تعالی ته ګوره دا به انشاءالله 5-6 هزار ته رسي، او که میاشت وچلېد نو دا به انشاءالله چې 10 نه 12 هزار پورې ځي. زمونږ چې څومره کنټینټ راځي انشاءالله به ټول سوسایټي سره یا سوشل پرابلم سره ریلیټډ، معاشرې سره ریلیټډ وي، مطلب ټول به ایموشنل وي او سوسایټي سره چې کوم زموږ د معاشرې کوم دنده مسایل دي ټول به هغې سره ریلیټډ وي.